آدم علیہ السلام دا کتاب کی تاسو د دیش پغم 73 نمبر صفحه قصه حضرت آدم علیہ السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. صدق الله العظیم. دا ستاسو په دې کتاب کې د شپږم نه شروع شوې ده او په 12 باندې غالبا ختم کړې ده. د ټول قرآن مجید کې قرآن کریم کې چې کوم آیتونه دي موضوعاتي انداز باندې جمع کړی شوي دي. ستاسو په دې اولنۍ حصے کې د آدم علیه السلام او د هغې سره متعلقه دغه شانې یو 3 پیغمبرانو قصې ذکر شوي دي. د دې یوه فایده به دا شي چې تاسو ته د خپلو پیغمبرانو ماضي به درته معلومه شي چې په ماضي کې زمونږ اتلان او زمونږ د دنیا راهنمایان څوک د خپل تخلیق مقصد به درته معلوم شي مونږ او تاسو ته، او ورسره دا چې مونږ ته به خپل حقیقت او حیثیت معلوم شي چې مونږ څوک یو، د کوم ځای نه راغلي یو او بیرته به کوم ځای ته ځو. آغاز هم د کوم ځای دی، انتها او اختتام هم په کوم ځای باندې کېږي. په هغې کې اولنۍ قصه چې ده نو اولنۍ سوال دا دی چې مونږ څوک یو؟ نو جواب دا دی مونږ د آدم علیه السلام بچي یو. نو دویم سوال دا دی آدم علیه السلام څوک دی؟ نو جواب یې دا دی آدم علیه السلام پخوا نه و، الله و. الله تعالی اراده وکړه په هغه وخت کې الله تعالی په مخ د ځمکه ډېر شي مخلوقات پیدا کړي، خو د یو مخلوق اراده یې وکړه. هغه مخلوق داسې و، د الله تعالی د دې نه مخکې 2 غټ مخلوقات پیدا کړي، یو ته ملائک وي یو ته پیریان وي. دواړه په سترګو نه په نظر نه راځي. ملائک داسې مخلوق دی چې لا یعصون الله ما امرهم، هغې ډولې ګناه کولی نه شي. لکه چرګان څه نه الوتی شي، مرغۍ الوتي، خو موږ الوتی شو نه شو. دغه شان ملائک داسې مخلوق دی چې هغې په ګناه کې الوت نه شي کولی، یعنې ګناه ډولې کولی نه شي. خواهش یې نشته په دغې بنیاد باندې، غلا دې ضرورت نشته، دروغو دې ضرورت نشته. نو لا یعصون الله ما امرهم، هغې ګناه نشي کولی. پیریان یې پیدا کړي. پیریان داسې مخلوق دی چې د الله تابعداري به یې کوله، خو بیا پر یې ضدیان دي ډېر زیات. پیریانو کې ضد دی، حسد دی پکې، تکبر دی پکې. د هغې په وجه باندې ګناهونه به یې کول، خو د ګناه نه به بېرته راستنېدل نه. ګناه چې به یې وکړه خلک په پښتو کې یو خدای ته به مې نعوذ بالله وویلي کوم ادا کار و. که پلار مې را ژوندی شي، پښتانه اکثر وایي که نه، نو دغه شان دا پښتانه هم د شیطانانو په شان د عمل کوي. دا ضدیان دي، متکبر دي ډېر زیات. نو په دې وجه الله تعالی یو بل مخلوق پیدا کول غوښتل چې هغې که ضد تکبر او ګناه دې وشي نو چې بېرته د ملایکو په شانې شي. دا مخلوق به یک وخت هم د ملایکو په شانې نیک سیرت وي، او هم چې د پیریانو په شانې دا بد خویان هم پکې. نو چې دا بد خوی هم پکې او هم پکې، نو چې کله دې ته پته ولګي چې دا کار مې د ګناه دی چې بېرته د هغې نه راوګرځي، دا یو مخلوق یې پیدا کړو. نو حضرت آدم علیه السلام اولنی انسان دی. څوک دی؟ اولنی انسان دی چې الله تعالی منتخب کړی و، د دنیا ته رالیږلی و، جوړ کړی و. او په څه طریقه باندې جوړ کړی و؟ نو الله تعالی د خاورې نه جوړ کړی، او چې د خاورې نه جوړ کړو نو بیا یې پکې الله تعالی خپل روح وکړو. روح وکړل مطلب یعنې الله تعالی خپل حکم وکړو چې ورسره ته ګرځه، ته خبرې کوه، ته غوږونو باندې اورېدل کوه. بیا ول الله تعالی ښځه پیدا کړه. د ښځې نوم یې څه و؟ حوا. نو اوس ښځه پیدا شو، حوا نوم یې و، او دی پیدا شو، آدم نوم یې و. آدم او حوا دواړه په دې ځمکه باندې اولني مخلوق په انسانانو کې پیدا شو. څه ورځې بعد د هغې دواړو په وجه باندې الله تعالی دا موږ او تاسو چې دې حیثیت ته راورسېدو، دا موږ او تاسو د هغې آدم علیه السلام او د هغې حوا بینه نسل در نسل را منتقل شوي یو. اوس هم موږ د مور او پلار نه پیدا کېږو. څنګه چې آدم علیه السلام او د حوا نه بچي پیدا شوي او بیا داسې راتله، دغه شان موږ هم اوس د یو آدم او د یو حوا نه پیدا شوي یو، چې دا زموږ مور ده او زموږ پلاران دي. گویا دغه شانې حضرت آدم علیه السلام ته موږ یو نوم ویلی شو، ابوالبشر، د انسانانو څه پلار، د انسانانو پلار. او بیا الله تبارک وتعالی د هغه متعلق په دې کې وایي چې صفی الله، دا د الله تعالی خاص بنده، الله تعالی څه خاص. نو چې کله الله اراده وکړه نو ملایکو سره یو
ملائکو ته خبره واضحه لکه تاسو په کورونو کې چې کله خلک زوی له ښځه کوي پلار لګي زوی له ښځه کوي یا لور ورکوي نو د کور کې دا ښځې یا د ښځو ته خو پته چې دا لور به خامخا ورکوي د کور ټولو خلکو ته پته چې دی هلک له د جنۍ به وله په نکاح باندې علي خو دا پلار یا دا مور دا خپل کور دا کسان راغونډ او مشوره ورسره کوي نو مشوره د دې دپاره نه کوي یا پلار کتلي یا د چا نه تپوس کړی چې پلانۍ ورله کوي دا د خلک خبرې چې ګوره اوس مونږ رشته چې ورکول توی کوو نو څوک به لړ شي څوک به دا کار وکړي دغه شانې الله تعالی د ملایکو ته خبره وړاندې کړه خبره چې وړاندې کړه څه ورته وویې اني زه پیدا کوم څه اني جاعل فی الارض خلیفه اني جاعل فی الارض خلیفه زه په ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم څوک پیدا کوم خلیفه پیدا کوم نو هغه ملائکه ورته وی اتجعل فیها من یفسد فیها ويسفك الدماء په دې ځمکه کې چې بل پیدا شي خو به د پیریانو نم به پسې ډېر زیات بدتري نو یا الله ته دې څوک پیدا کوي چې په ځمکه کې فساد خوري نو الله تعالی ورته انی اعلم ما لا تعلمون زه چې خلک پیدا کوم د هغې تاسو ته لا پته نشته نو الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړ چې الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کو روح پکې پوکو نو بیا په هغه وخت کې چې کوم مخلوقات او ملائک همو پیریان همو او دغه شانې نور چې کوم مخلوقات و موجود نو الله تعالی ټول ته وی چې اسجدوا لآدم آدم علیه السلام ته څه وکړي سجده د سجدې مطلب دا کې دی چې الله سړي ته وی چې سجده وکړه بل ته نو کوي خدا لګه ګرانه ده چې سړی دا وی چې الله تعالی به کله چاته وی چې مکه وکړه به وی چې کوه نو د دې معنی مولانا مودودي رحمت الله علیه د قرآن کې کړي چې د سجدې معنی ده تابعداري کول نو مطلب دا شو چې خلافت د خلافت حکومت ته وي نو چې خلافت حکومت ته وي مطلب یې دا دی چې اوس د پیریانو حکومت ختم شو په مقدس مکان د ملائکو هغه بادشاهي ختم شو په مقدس مکان اوس به په دې ځمکه باندې بل مخلوق چې دی نو هغه به څه کوي هغه په ژوند کوي هغه څوک دی دا آدم دی نو خلافت چې کله یو باچا بدل شي پخوا که تاسو خیال کړئ دلته عمران خان وزیر اعظم چې هغه ختم کړی شو وروسته بیا هغه دی اوس شهباز شریف وزیر اعظم دی نو اوس هغه پولستان چې د عمران خان دپاره به لارې صفا کولې و د چا لپاره لارې صفا کوي د نواز شریف د ورور دپاره شهباز شریف دپاره لارې صفا کوي دا ټول ولې دا خلافت هغه معمولات دي نو الله تعالی ټولو ته وایي چې تاسو اوس د ادم منئ نو ټولو ویل ټیک ده سجدې وکړه تابعدار شو ویل ټیک دی خو شیطان څه وویل تکبر یې وویل نه نو الله تعالی ته تپوس وکړئ ولې دی ما منعك ان تسجد اذ امرتك چې ما درته ویل سجده وکړه تا ولې ونه کړه هغه ورته ویل زه درته سجده نه کوم ولې بل خلقتني من نار وخلقته من طين زه د خاور نه پیدا یم د خټې نه پیدا دی زه څنګه درته سجده وکړم نو الله تعالی شیطان چې دی نو هغه دغه کو دا ګلم الله ته خفګان راغی نو الله تعالی شیطان ته وی زه تر دې در پاتې کېدو نه ته زما خواطر مقربینو په کسانو کې د لیکلو قابل نه لہذا د جنت نه وځه نو الله تعالی شیطان د جنت نه د وته اډر جاری کو خلا د جنت نه وته نو کله که خیال مکړی سړی سکول ته دلته کې تاسو استاد خارج خو لا لګلی نه د استاد هم دا خیالي چې د کې دې شي ټیک شي کې دې شي چې د الګ پلار راولي کې دې شي تر راولي کې دې شي ما راولي په خپل باندې ما پیو غوړي چې ټیک شي خو هغه الګ چې کله مسلسل روانه کې په اخر کې استاد یې سره کمرې نه بسیو بس د قشانه شیطان الله تعالی د مقربین نه وایست او په جنت کې بلاو نو د آدم علی السلام او د هغه خزې ته الله تعالی وی تاسو په جنت کې اوسېږئ او شیطان به ماغه ته تورات نو چې شیطان آدم علی السلام او د هغه خزې اوسېدل نو الله تعالی وته وی چې دلته اوسېږئ خو لا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمین ګوره دغه ونه نه بس نه خوري دغه له نه ورده غنی بیا به دمانه ګیله نه کوي نو بس دا شیطان د آدم علی السلام او د خواته کې راستو نور دې تیرې دې میاشت تیرې شو کلونه تیر شو ډېر وخت تیر شو کله چې سړی باندې وخت تیر شي دا خبره دی اگر تاسو نو تاسو کوم چې په اول ورځ باندې دې سکول تراله نو ته کوم استاد داخل کړی پته مو ته نشته دوه کاله پکې په مینس کې نه دی شي او ته پته نشته پته وته نشي دا ولې یعنی سړی نه ير کیږي د آدم علی السلام فنسي آدم آدم علیہ السلام نے بیا خبر یہ رہو کہ اللہ تعالی وت ویلو کہ دی ونه لوا نو ورته او شیطان وت سوې هل ادلکم علی شجره الخلد وملک لا یبلا دسی ونه درته ونه هم چې هغه سړی داګه د پانی وکړي کنه نو بس بیا گیټه ماته او کینسر هم ختميږي او تبیم په بیان راځي او داخلي خونم ټیک او ډوډۍ مزیدار کړی دلته اکثر تاسو خپل کورونه کې وایي کنه څوکرا شي راځي نو ما گیټه ملي هغه دوی در شنډې پانی وټو کا او دا چې وځه کنه مړ په دور کې دنه بهشتر ورمټي نو آدم علیہ السلام ته د قشانه او وخاصمهما انی لکم علی من الناسین بل ذکر دی الله تعالی شیطان دې دوړو ته قسمونه خوړل چې د تاسو خیر خایم
نو بس په اکلا منها نو بس هغه دی وخوړه چې یاره دا ګیټۍ ختمې شي لکه دا مثال کې ورکوم یا دا بیماری را باندې را نشي یا دلته کې همیشه یم نو بس چې کله هغه خوراک وکړو په بدت لهما سوآتهما آدم علیه السلام او د هغه ښځه بیبي حوا هغې نه جامې د جنت ایسته لاړې نو اتفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه په ځان پسې به د انځرو دا پاڼې راته پلي چې یاره ته به پټ شم وا به دې تښتېدلې نو آدم علیه السلام ته پته ولګېده چې یاره د ما نه غلطي وشوه دا خو زه منع کړی وم الله تعالی رایاد شو ورته نو هلته بیا دعا وغوښتل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا الله زمانه ظلم وشو کته ما نه کړم ته خو به تباه شم نو ګوره آدم علیه السلام نه غلطي وشو بیرته څه وکړه توبه یې ویسته چې توبه یې ویسته نو فتاب علی الله تعالی څه وکړه توبه یې ولا قبول کړه نو د آدم علیه السلام اعزاز سو توبه ایستل نو توبه یو ډېر بهترین عمل دی د دې وجه نه پیغمبر علیه السلام به په خپل خبرو په محفل کې به د استغفار ډېر وایو او موږ تاسو ته وایي چې هغه سړی مزید په قیامت په ورځ باندې به عملنامه د هغه چا ته نیکي ډېره درنۍ چې په هغې کې استغفر الله ډېري توبې پکې ډېري نو توبې وباسئ کله کله د هلکان چې یا د استادان یا د په کلي کې پلاران لیکونه دي کله د چا سره دغه شي نو وایي یو خدای ته به مې دوه ویلي که ما چې کوم دی دا کار وکړو نه چې کار دی غلط دی نو ولې خدای ته دوه وایي ولې پلار راپاسې ولې ته قیامت نه عقیدې نه انکار کوې چې کار غلط دی ښه په نه راباندې ووایه یاره بس معافي غواړم ما نه دا کار غلط شوی ٹھیک شو او چې د الله په حق کې د نه څه کمې زیاتې شوي وی الله ته مې معاف کړې مونځ مې نه دی کړی معاف مې کړې روژه مې نه دی ولې معاف مې کړه دروغ مې ویلي الله معاف مې کړه او که نه کلیوال سره ظلم کړی دی ملګري سره ظلم کړی ورشه ته معافي وغواړه ٹھیک شو یو ځل که ستاسو خیالي پروس کال دلته په هغه دی کې یو هلک ما ووایه داسې بې ځایه مې ووایه د اسمبلۍ په ټایم کې اسمبلۍ نه مانځه په ټایم کې هغه هلک ما پاس مې ته ولې ما والی نو هغه ووایي چې یاره ما ته پته نه لګي ما ته معافي وغوښته ټول استادان ما ته وي دا تا غلط کار وکړو ولې وې دا بیا دا وړه وي چې د استادان نو ما چې کار غلط نو که استاد کړی هم غلط دی او که ماسټر کړی هم غلط دی او که مولوي صاحب کړی هم غلط دی آدم علیه السلام کړی او پیغمبر اما الله تعالی ورته وایي دا کار دې ټیک نه دی نو فیچلې او جامې دې نه ویستلې عربي کې یو شاعر دی هغه وایي چې تسیل الذنوب الى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد انسيت ربك حين اخرج ادم منها الى الدنيا بذنب واحد وي ته ګناهونه کې وسته او بس کې نه نو ول استایر دي ادم علی السلام پیغمبر نو او ادم علی السلام نه چې خلاف ور دي وشو جنت نه الله نه لري ستاره دنیا ته نه راغله نو ته چا وې تر ادم علی السلام نه نعوذ بالله دغه نه غوري دغه نه تکړی چې کنه هغه د جنت نه راځي ته په دا ګناهونه کې او ته به دغه کوم نه سپین بازي نه نو دا الله تبارک وتعالى د ادم علی السلام چې کوم اعزاز ورکو توبه وی اعزاز دی ډیر زیات استغفار وایي د هر خبرې وروسته وایي استغفر الله توبه مې دي یالله توبه مې دي دې ته وایي استغفار وکړئ بله خبره پکې الله تعالی بیا دا وکړه چې ادم او حوا د جنت نه بیا راوویستل ویل دوی تاسو د دنیا لپاره پیدا شوي نو په دنیا کې دوی غټ ژوند تېروئ نو چې دنیا ته راغلل نو ښځه خاوند شو ښځه خاوند چې واده شي لکه هغه بیا د هغې بچي پیدا کېږي آدم علیه السلام بچی بیا نوسی بیا پروسی او بیا دغه منګ او تاسو هم د دین د دین له پړ دین دا بیا دی عبدالرحمن عبدالله دا پیدا شوی ها د پلانې خل دا پلانې خل داشنو دا پیدا شوی نو دا الله طرف نه چې مونږ را پیدا شو نو الله تعالی څنګه چې مونږ پیدا کړو زمونږ د په کولو د لپاره په دنیا کې د ژوند د تیرولو د لپاره راغله کتابونه مقرر کړل پخوا تورات زبور انجیل او اوس قران کریم او په هر زمانه کې د هر پیغمبر سره د الله تعالی لیکلي هدایات الله تعالی ورته وی په اما یاتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا انتم تحزنون نه به چې کتا ته تابعداري د هدایت وکړه نو بس مزيب مې وکړه هدایت د ما د خودلي طریقې نه په بل طریقه لاړې نو جهنم هم ځای الله یې څنګه ټول ساتي نو دا قصه الله تعالی په قران کریم کې کړي راځي چې الفاظیات اعوذ بنا غړم بالله د الله سره من الشیطان د شیطان الرجیم رټلې شوی نام بسم شروع کوم پنوم الله د الله تعالی الرحمن چې ډیر زیات مهربان دی الرحیم او همیشه مهربان دی اوس هغه قصه کې الله تعالی ولقد یقینا خلقنا من پیدا کړی کوم تاسو ثم بیا مصورنا شکل جوړ کو کوم تاسو د اخیسته شکل مدل درک بل دې کې الله تعالی ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان نه ډېر خسته شکل ورکړی په دوه خونه ولاړی نه راځي ها په دې دوه سترګو مخه مخګوري خطر کم ښکاري ګتر کم ښکاري برم ښکاري لرم ښکاري ها خوراکي ډېر په بهترین انداز د دنیا دا کیسونه راکاږي پرې پوزا د نور خلکو خبرې اوري په غوږونو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم نو الله تعالی ثم صورناکم بیا موږ د شکل درکو ثم قلنا بیا مو وویل
للملائکه ملائکه ټولو ته اسجدوا سجده وکړه لآدم آدم علیه السلام ته یعنی د آدم علیه السلام طرف ته یا د آدم علیه السلام تابع شه فسجدوا ټولو سجده وکړه الا ابلیس سوا د ابلیس نه سوال پیدا کیږي چې الله تعالی ملائکه ته ویلو نو ابلیس چې انکار وکړو نو خو صحابه لکه تاسو دوی جلکه وای شابه او شر او تاسو ټول وکړو خورشید ونه کی خورشید ګناګار دی ونه دی ګناګار په آسان بشواله نه نو دلته سوال پیدا کیږي چې د ملائکه ته الله تعالی ویلو شیطان خو ته نه ویل مطلب دا دی چې دا شیطان چې دی دا د ملائکه سره وو دا حکم ملائکه تم کړو او دی شیطان تم کړو خو په دغه کې ټول ولاړو چې ټول ولاړو چې ټول ولاړو نو الله تعالی ټول ته وې خو اکثر خلک هغه یادې کوم چې ډېری نو ملائکه ډېرو دا کم نو د ذکر د ملائکه وشو نو پس جدو ټول سجده وکړه الا ابلیس سوا د ابلیس نه لم يكن نو دا ابلیس من الساجدين سجده کوونکې من الساجدين د سجدې کوونکو نه نه سجده کوونکو قال الله تعالی ورته وی ما مناکا تشي من کړی ته الله تسجدا چې دا سجده دی ونکړه ما مناکا تشي من کړی الله تسجدا یعنی ان تسجدا د سجدې کولنا اذ امرتک کله چې درته ما حکم کو اذ کله چې امرتو ما حکم کو کا تا قال نو شیطان وی انا ز خیر ډیر خیمه من هددنا خلقتا تا پیدا کړی دی نیز خلقتنی تا پیدا کړی ما من نار دورنا وخلقت تا پیدا کړی دی هودا ادم من دوین د خټینا قال نو الله تعالی ورته په بيت زوجا حبود د بر نه کتت لوته پته ولګ جنت پر دی په بيت د جنت نه کوشه پښتو کې مونږ وایو په بيت کوشه من هغه د جنت نه وما يكون پکارنا ولک تعالی انت تکبر د تکبر کول تعالی تکبر کول نو پکاردان تکبر دي ته وایي غټ نه او ځان ته غټ وي لکه ته دې ورته تر چا نه به تر چا ها ګوره دا بعد وخت کې سره ځان غټ وګڼي بل کمزور وګڼي لکه څوک چې چا غټ ونه دي نو مالک ما منا کافي خشي وما يكون فكرنا لك تعالی انت تکبر تکبر کول دان غټ غنل پیها په جنت کې فخرج لوز انك من الصاغرين تبي ذليل النبات قال انه شیطان الله تعالی توي انذرني انذر ما ته وګوره مطلب څه مال لك مهلت راکا د جنت شیطان ته پته و چې د الله په غضب کې رااله نو عذاب راکې وی یلا زر عذاب مرکو یلا زر عذاب مرکو ولې ول انذرني لك مهلت راکا الى يوم يبعثون دورة قیامت پورې الى يوم د هغه ورځې پورې يبعثون الله تعالی وته ویل چې د ادم بډېریږي د بیا بچی کیږي بیا به د ټول بیر تمري بیا به د دنیا خالی کیږي او بیا به جنت او د دوزخ نظام جوړونو نو شیطان په هغه باندې یقینو نو الى يوم د هغه ورځې پورې الله مهلت راکا يبعثون چې د ټول خلک به بیرته را پاسولې شي قال الله تعالی ورته وی انک بشکت من المنذرین لتا ته مهلت ملاو شو انک بشکت شوی من المنذرین د مهلت ورکړې شونه قال انه شیطان الله تعالی ته وی فبما لك امر ما من شیطان الله تعالی ته وی فبما اغویتنی د چا په وجه چې د گمراه کړم یا الله د چا د تابعدارې په وجه چې د په بغاوت باندې مجبور کړم الله خو څوک نه گمراه کوي مطلب څه د ځان گمراه کاو خدا گمراهی د څه وجه نه جوړ شو لکه دلته وسی اوسړی هغه ما ته وی چیرې استاد کته نه راغلی دی سکول ته کنه نو بس ما بدل نور څه کتلی وی خو تر راغلی نو په دې وجه مې پرې خور اینه نو زه راغلی نو کته نه راغلی به څه کولای نو د پښانه دا شیطان الله تعالی ته یا الله تاسو په آدم علی السلام باندې په امتحان کې واچولم نو ما ونه منله نو دا د شواله کته چې د گمراه کړم کته د آدم نه پیدا کړم ما بدا نه فرمانی نه وکړه نو ځکه نسبت الله ته وکړه بما اغویتنی د څه په وجه باندې چې د گمراه کړم نو یا الله لا اقعدن زبکینما خامخا لا خامخا اقعدن زبکینما لهم دی خلق تا صراط قستا پلار المستقیم سیدګه ثم بیا با لاتینهم زبرادم پدی پسې لاتینا زبرادم هم پدی پسې من بین ایدیهم د مخ کی طرفنا ومن خلفهم او د شا طرفنا مخ کی طرف مطلب زامن وسی کړ وسی شا طرف مطلب نه ني ګنا وان ايمانهم د خې طرف نه دوستان وان شمائلهم د کین طرف نه دشمنان یا الله د بدی انسانان الله د بچو په شکل کې مرادم بچي بن کله پلار د پاره شیطان شي د پلار په شکل کې به مرادم شات د ضرور عادت په شکل کې به مرادم او یا الله دشمن په شکل کې به مولاران چې پکم خود به انسان نه پرې دا ځان به کله دوست کو ما کله پلار کو ما کله ورور کو ما کله دشمن کو ما خدا سره زمان یو تن جنت ته نشي په خوا دمن په علاقه کې مشر الله دی ژوندې لري په جماعت اسلامي کې نو هغه چې تر چا جماعت اسلامي ولا ثوران راغلی نو هغه وته شي ویلې
ورته خو ما سره داسې وکړه ویل که ما درته دا ټوله شاټۍ سره جنډه ده که پرکه جنډه نه کړه ګورو نو هغه سړی خو هغه سړی ویلي چې رښتیا څه کار راله ونه ګوري خو چې هغه راغی د اوسه پورې نه هغه د جماعت اسلامي نه تللی بل طرف ته ده که ایسته په جماعت اسلامي کې دی او نه په چا سره جنډه شنه جنډه پرکه جنډه بله جنډه ولګوله ولې یعنې دا د تمام مثال درکو چې شیطان د هغې سړي په شانې څه وویل یا الله زه به ورته راځم په ښی طرف هم په ګس طرف هم د شانه هم د مخې تانه هم او څه چل به وشي ولا تجدو ته به بیا نه مونې اکثرهم د ډېر د دینه شاکرین شکر ایستونکي یا الله ستا پکې یو شکر ایستونکی هم پیدا نه شي قال نو الله تعالی ورته وي اخرج ذو ورخشا من هذه جنتنا مذءوما ذلیلا او مدحورا شړل شوی رسوا شوی اخرج اوز من هذه جنتنا مذءوما ذلیلا او مدحورا شړل شوی رسوا شوی لمن کم سړی چې تبعا تابعداري وکړه کستا ای شیطان چا چې ستا تابعداري وکړه ستا خبره ومنله منهم د ادم په بچو کې لاملا ان زبډک کما املا اسمان ډک وکما لاملا ان زبخما خډک کما جهنم لا جهنم منکم استاسنا اجمعين ټولنا لاملا ان زبډک کما منکم استاسنا جهنم اجمعين ټولنا زبستاس ټولنا جهنم ډک کما ويا آدم او آدم علیہ السلام ته یا آدم اسكن وسیګه انت تو زوجک استاد بیبي الجنه پسند دی کی بجنت کی او کولا فری دواړه من حيث کم دی چې شئتم ساتو چې کم دی کې مخه خوراک کوي تخویا کوي هیڅ مکان دی زمانه دی څټه مم خوای او په کم دی کې خوای او سمرم خوای خوري ځان ولا تقربا غورنه بني دیکيږي دواړه هاري شجره دیونه تا او کمنه ورنږدې شوي وتكونا شی بدواړه غوره من الظالمین د ځان سره ظلم کوونکی وسوسه نو پټه پټړه کې وسوسه واچل له هما دي دوړو ته شیطان لیوبدیا د دې لپاره چې ښکارا کې له هما دي دوړو ته ما هغه رازونه وری چې پټ دیان هماره دوړو نه جامع اغوستو یو بل شرمګاونه نه لیدل چې جامع لري شوی د یو نو دی پته ولګی دا چې سړی تباګې نو په پاهشي باندې راول نو ادم علی السلام او د حوا نه جامع استل د شیطان بنیادی مقصد لیوبدیا د دې لپاره چې ښکارا کې نو له هما دي دوړو ته ما هغه سوري چې پټ دیان هماره دوړو نه من سواتهما د دې هغه بشري هغه بدنونه وقال وتویل دې شیطان دې ادم علی السلام او دغه بي ته وي ما نه حکم نه تاسو دوړه من کړی ربکم استاسو رب ان هذه شجره دې د دې ورنا الا مگر په دې وجه من کړی ان تكونا چې شی دوړه ملکین ملائک او تكونا یا شی دوړه من الخالدین ټول عمر په دې جنت کې اوسیدونکي وقاسمهما او قسم او خور دوړو تام وقاسم او قسم او خور هما دې دوړو تام انی چې د لکما استاسو دوړو لمن النافین خیر پایا ما در ټیک خبره فدلا نو خدل د شیطان هما د دوړو تام بغرور دوکام فلما کله چې ذاقا د خزي خون وسکو الشجره اغونا بدت خارش له هما د دوړو تا سوءاتهما د دی اغا شرمګاونه وتفقا لګیا شو د دوړه یخصفانه پټولې علیهما پدن پرسي من ورق الجنه دان پانی د جنت یخصفانه چر تفولې را غونډولې علیهما پدن پرسي من ورق الجنه پانی د جنت دونو وناداهما او الله आवाज وکړي ته ونادا आवाज وکړهما د خزي خون ادم او आवाज ورته چا وته आवाज ربهما الذي رب आवाज وکړو بالالم انهكما ولما نو من کړي تاسو دواړو آیا لم انهكما ما نو من کړي تاسو دواړو ان تلكما دغه الشجره وننا واقول ولما نو ویل لكما تاسو دواړو ته ان شیطان لكما تاسو دواړو عدو دشمن دی مبین کارا شیطان ولې تاسو ته ویل چې شیطان ته دشمن دی نه به منه قال ندعو ربنا ادم غرقم ظلمنا دم ظلم وشو انفسنا فزان باني من ظلم کو وان لم تغفر لنا يا الله كتم تبخنا ونقلا وترحمنا او رحم رباني ونقر لنكونن نغر من وشو من الخاسرين توجنا قال الله تعالى وذي اهبطوا كل شيء بعضكم بعض استغفرنا لبعض بعض رب عدو دشمناني ادم عليه السلام كما دعا وغفر ربنا اخو بچره ولمنا ان وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله تسوي اهبطوا ذي كل شيء بعضكم بعض استغفرنا بل بعض بعض فرادو دشمناني تاسو ته انسانان به یو بل دشمنان یا تاسو شیطانان به یو بل دشمنان ولکم تاسو په الارض پر ازمکه کې مستقر او سیدو زي مستقر وي غیر سره په کې وخت لري ومتاع او پایدې وي په کې الهي د وخت پورې قال بیا الله تعالی وی بیا په دې ځمکه کې به تحیون تاسو ژوند تیروي او بیا په دې ځمکه کې به تموتون تاسو بیا مړی ټول ومنها د دې ځمکې نه بیا قیامت ورځ باندې تو خرجون تاسو را پاسه ولګيږي یا بني ادم ای بني ادم قد انزلنا من نازل علیکم فتاسو باندې لباس انجامي یواری چې پټ کی سو علیکم تاسو را بدلنا
دا جامې د دې لپاره دي چې د سړي دا بدن څه کړي پټ کړي د بې حیایۍ نه وریشا او د زینت ذریعه کله دا جامې یوازې د پټولو لپاره نه رنګونه پکې مختلف وي خوندونه پکې مختلف وي وریشن د ښایست لپاره ولباس التقوا خو ګورئ جامې د پرهیزګارۍ ذالک خیر دا ډېرې زیاتې ښې دي جامې داسې جوړوه چې ته پکې پټېږي ستا باډي سټرکچر پکې پټي ذالک من آیات الله دا د الله د نښانو نه یوه نښه ده لعلکم د دې لپاره یذکرون چې دې نصیحت قبول کړي یا بني آدم ای بني آدمو لا یفتننکم په فتنه کې دیوانه چې تاسو الشیطان شیطان یې وم نه غولئ شیطان کما څنګه چې اخرج راایستلي و ابویکم ستاسو مور او پلار من الجنت د جنت نه چې آدم او حوا دي ينزعو اچي ينزعو یستلي عنهما د دې ښځې خاوند دواړو نه لباسهما د هغې جامې لیوریهما د دې لپاره چې وښیي دې دواړو ته سوآتهما هغه شرمګاهونه د دوی انه دا شیطان یراکم ویني تاسو هو دی وقبیلو د قبیله من حيث دا هغه طرف نه لا ترونهم چې تاسو نه نه انا بشک موږ جعلنا موږ ګرځولي الشیاطین شیطانان اولیاء دوستان د شیطانانو للذین دا شیطانانو لا یؤمنون چې ایمان لري کوم خلک چې ایمان لري دا غي دوستان څوک دي شیطانان په دې سبق کې زموږ لپاره یو لس خبرې لنډې یادول دی ودا چې فرشتو آدم علی السلام ته سجده کړې و نو ګوره پته ولګېده چې دا آدم علی السلام د ټولو مخلوقاتو سره بهترین دی او دا هغه اولاد هم دا دویم کوم خلک چې نافرمانی او تکبر کوي نو د الله د دې سره بالکل مینه نه لهدا د نافرمانی او تکبر نه به ځان ساتي درېمه خبره دا چې غلطي دی وکړه غلطي به تسلیمه چې غلطي دی وکړه په خپل غلطي باندې ټینګ ولاړ نه تسلیم ولا تباہی سره به مخامخ کیږي لورمه خبره دا چې شیطان ګوره زموږ دشمن دی دوستي به سره نه کوو پنځمه خبره دا ده چې کوم خلک د شیطان څخه لار دي شیطان خو باسي ورته الله تعالی وراچي نو ام کوم خلک چې د شیطان سره دي د شیطان سره به یو د کوم د ور دي جهنم ته او شپږمه خبره ده چې شیطان انسان ته د شودريږي نه چې په زور یې بودي شیطان انسان ته وسوسه اچي په ځل کې لہذا د شیطان د وسوسونو د بچ کېدو لپاره خطر طریقه سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا وایي دغه شانې ومه خبره ده چې دا شرم او حیا او پرده دا د انسان په فطرت کې ده او چې کوم خلکو نه شرم حیا پرده دا چې اوچته شي بس د دغه تباہی سامان شروع شي په دې وجه ته پر خپل ملک ګوره زموږ په دې ملک عموما حکومت خواري کوي کافر خواري کوي چې د جنکې الکان په یو مدرسې دغه کې سبق وایي په یو سکول کې سبق وایي په یو کالج کې سبق وایي او بیا چې د جنبو کمې جامې د الکانو کمې جامې د الکانو کمه پردې د جنبو کمه پردې د دې موبایل چیټینګ دی په یو بل سره دا پولینګ دی د دې په ذریعہ باندې د یو بل سره دا ګل مل شي چې ګل مل شي د ناونه بډې شي بد عملیانې بډې شي د خاندان دغه به ختم شي نو بس په خپل باندې به خلک کافر شي د کفر د لپاره د شرم او حیا د انسان په فطرت کې شامل دي د دې هم موږ په مخه خیال ساتل پکار دي شرم حیا پرده او تم خبره ده چې په ير د نچر څخه ګناه وشي نو خپکه ګم چې راوت بشر کوم فورا الله تعالی طرف ته متوجه کیږي او توبه وکړي چې استغفر الله یلا توبه مې بیا بنه او نه هم خبره په دې سبق کې دا وا چې انسان ګره د امتحان لپاره پیدا دی انسان په یو ټیم کې د شیطان نه خلاصي کله پلار په شکل کې پلار وته کله شیطان شي کله بچي په شکل کې بچي وته کله شیطان شي کله دوستانو سره ناشي کله دوستانه وته شیطان شي کله دشمنانو سره ناشي دشمن خو اساسي شیطانت کار راکړي او اخیری خبره ده چې دا جامع اغوستل بنیادی طور دا د حیا حفاظت کوي لہذا په جامو کې بدسي فیشن کې چې هغه ستا حیا پکې څه شي پټه شي تاسو په دې وخت کې ګورئ د زنانو د کمې جامې چې په دې وخت کې دي هغه زنانې چې په خپله جوړیا خو بېله ده اوس په بازار کې د حیا جامې نه میلاوي په خپله یې کړي صرف دا ښځې پې بخۍ قدر راکاږي نو دونه تنګې کړي لنډې کړي چې ښځې دې جامې ځان له جوړي د 3 جوړو نه یوه جوړه نه جوړېږي نو ظاهره خبره ده چې بیا ګراني لکه په 3000 روپۍ یوه جوړه ده چې بیا 2 جوړې یو دی کې په 15000 روپۍ جوړه نو دې وجه نه زمونږ زنانه چې اوس جامې جوړوي نو غټې جامې نه شي جوړولی تنګې جوړې مجبورن ځکه چې د سوداګرو او دکاندارانو داسې انداز جوړ کړی دی چې هغه جامې نه جوړېږي نو په دې وجه هوښیارانې ښځې چې نو هغې څه چل کوي هغې وایي یاره د دې څادر د جامو نه به جامې وکړم خو دغه جامې خو دا څو نه دي دا خو د حیا نه سړی خلاصوي نو په دې وجه لباس چې دی دا د حیا د حفاظت ذریعه ده او په دې لباس کې چې د کمې ښځې لپټه په سري برقې په سري وړونی په سري جامې غټي نو هغې ته شیطان زر پې حمله نه شي کولی چې کومه ښځه لپټۍ نه وي سرتوری جامې یې تنګي د جامو ډیزایننګ او فیشن یې داسې چې د هر چا د توجه مرکز ګرځېږي نو هغه شیطان زر ښکار کېږي یا په یو نوم یا په بل نوم نو شیطان هیڅ حالت کې د چا نه
بيليږي نه، لهذا د شیطان د حملو نه به ځان ساتل غواړي. ټیک ده که نه؟ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.